حدیثو اهمیت ته اشاره سوله چې د حدیثو انکار مه کوه. منکرین حدیث د نبی اسلام حدیث چې نه مني، خاص لکه د مفتي منیر شاکر صاحب صحیح سلو. نو دوی چې کوم دي هغه ورځ په ورځ باندې د هغه ګڼ ښکاره کېږي، کله وایي فلانی شی نسته، کله وایي فلانی شی نسته، کله فلانی شی نسته صحیح سلو. بله ورځ یې تقریر کې ویلو چې دا کوم نبی علیه السلام چې کوم د قیامت په باره کې کوم پیشنګویانې کړي دي، وایي دا کوم غیب دي ده، او الله فرمایي چې په غیب څوک نه دي خبر. اوس په دې خو ساده خلک خطا وځي چې ګور یو طرف ته وایي بریلویان دي، هغه وایي نبی اسلام په هر څه خبر دي، او بل طرف ته دیوبندیان او اهل حدیث او لا نور دا بیا څه فرمایي، دا وایي نبی اسلام د علم غیب نشته. نو اوس دی څه کوي، دی د خپله غوټه پکې تېروي، دی څه وایي، دی وایي نبی اسلام لره چې دا تی کوم په حدیث کې دا پیشنګویانې راغلي چې نبی اسلام فرمایي. بریلیان وایي چې پیغمبر سره علم غیب شته، دیوبندیه پنجپیریه غیر مقلده اهل حدیث ته وایي چې پیغمبر سره علم غیب، نو چې پیغمبر 1400 کاله مخکې ویلي دي چې خراسان نه به جنډې راوځي او دغسې به جنګ کېږي، د سره بیا علم غیب شته که نشته؟ هلکه د علم غیب ته څه ته وایي؟ ولې علم غیب ښکر وي څه؟ 1400 کاله مخکې تېر دی او دی ما ته ښیي چې یاره دې ځای نه به جنډې راوځي او داسې به جنګ کېږي، هندوستان باندې به جنګ کېږي او دې ځای نه به داسې او دا به خراسان وي او دا به پلان کې شوي او داسې به کېږي. هسې ته په ایمان وایه دا غیب نه دی؟ هلکه الله وایي چې د سبا ورځې علم چا سره نشته. زما پیغمبر 1400 کاله مخکې علم ما ته ښودلی دی، نو دا خو بیا خدای دی که نه دی؟ هلکه د شریک نور څنګه وي ورسره؟ زما دا ایمان دی چې پیغمبر علیه صلات وسلام دی، که آدم دی او که ابراهیم دی، که داود دی، که موسی دی او که عیسی دی علیهم الصلوات والسلام، دا څومره چې دي دوی ته د سبا ورځې علم دا صرف الله سره دی. سبا ورځې به څه کېږي، کوم ځای نه به جنډې راوځي، څه شی به کېږي او څه شی به نه کېږي، دا د انسانانو عامې خبرې کېدی شي. انبیاء کرام د سبا ورځې علم قرآن وایي به څه کېږي، کوم ځای نه به جنډې راوځي، څه شی به کېږي او څه شی به نه کېږي، دا د انسانانو عامې خبرې کېدی شي. انبیاء کرام د سبا ورځې علم قرآن وایي. بیان راغلی چې نبی علیه السلام فرمایي د قیامت مخکې به دی کېږي، داسې به د خراسان او تورې جنډۍ راپورته کېږي او داسې غزوه هند به کېږي. بینې نو اوس دغه پیشنګویان چې کوم دي دا غیب دي. دا نبی علیه السلام چې فرمایلی دي، نو ته چې وایې نبی په غیب نه دي خبر، خدای دې موږ ته خبر راکړی دي. بظاهره دا خبرې چې واورې نو دی چیش کوي، دی د دې خبرې جواب نشي کولی. د بریلویانو دی راولاړ ته د حدیث انکار یې وکړي، دومره خرطوبې. نو دی اسانه خبر ده. ګوره قرآن کې الله فرمایي چې ګوره ما د انبیاو ته خبر د غیب ورکړی دی. یو علم غیب دی، یو خبر د غیب دی. دا فرق څه لري؟ علم غیب دا ته وایي چې یو شی هغه تا ته معلوم وي، هغه ستا ذاتي علم وي. ان ذاتي علم پر بنیاد باندې ته دا دعوه کوي دا فلاني شی به سبا کېږي، په هغه کې یو واسطنۍ موجوده. نو انبیاو ته چې کوم وحي راغلی دی هغه په واسطه باندې دی، هغه ته علم غیب نه ویل کېږي، هغه ته انباء الغیب ویل کېږي. یا انسان په سترګو یو شی ویلي، په حواسو باندې موږ اسانه دی حواس وایي، 15 دانې حواس ولو، سترګې، خوله، وینې او غوږونه، پزه، دا لمس. په دې باندې که یو چاته یو شی معلوم سول دا هم غیب نه دی. دا اوس یو چینه کې له چا لاس راوړي هغه ګرمه ده، دی دا نور خلک وایي ما ته غیب معلوم دي، چینه که چیزه دا ګرمه ده، نو دا غیب نه دی. دا په اسبابو چې کوم علم معلوم سي هغه ته علم غیب نه ویل کېږي. نو چې دونه غټ پکول پر سر کې او خلک ګمراه کوي د خپل یو دنیاوي فواید دپاره، الله پاک دې بیا هدایت ورکړي چې موږ نور څه وکړو. نو دا چې سلو نبی اسلام په غیب نه دی خبر، نبی اسلام دا انباء الغیب دی. دا صحیح سلو نبی اسلام ته الله د غیب خبر ورکړی وی. نو موږ علما احتیاط کوي چې ګوره دی نه چې نبی لره د غیب خبر نه و موجود. نبی اسلام لره په کائناتو کې تر ګردو غټ علم موجود و. الله بیخي ډېر غټ علم ورکړی و. ګوره دا ورکول معنا دا ده چې دا اعطا ده. اوس صیفیانو بریلیان څه وایي نبی اسلام نه عطایي علم غیب دی. نو عطایي علم غیب سره کوم سره جمع کوي؟ نو دا ګوره دغه چې کوم دی موږ که چې دی دا وایي چې مثال د عطایي معنا الله ورکړی دی، دا د غیب خبرونه بیا پروا نه لري. او که یو طرف ته عطایي سي او بل طرف ته چې کوم دی هغه علم غیب سي، نو د علم غیب تعریف لږ وګورئ، علم غیب څه ته وایي او بیا عطایي څه ته وایي. نو ځکه د دواړو سره تضاد دی. دا نو د مغیباتو علم الله ورکړی دی، هغه ته علم غیب نه ویل کېږي، هغه ته انباء الغیب ویل کېږي، اطلاع علی الغیب ویل کېږي. نو دا هم تر ډېر ورته ویلي چې لا تجعلوا مه ګرځوئ دعا الرسول رابلل د رسول
په خپل مابین کې که دعای بعضکم بعضا لکه څنګه چې تاسو یو بل ته اواز کوئ